غریبانانو کوم روزګارو د ریوړو والا هغه ختم کړ. ملګرو دوی مونږ ته څه وایي؟ مونږ سره وایي روزګار نشته، حکومت سره نوکرۍ نشته. زه د نن نه 2000 کاله وروسته کړم، ما ته وایي چې ته انډې دغه کوه، ته چرګې ساته، ما له میښې راکوي. ما د ایم پیل او پی ایچ ډي دې دپاره کوله چې زه به انډې خرڅوم، زه به غواګانې ساتم. ما باندې خو مور او پلار دې دپاره تعلیم کو چې دی به په یو ښه سیټ باندې کینی، یو ښه ځای کې به دی دغه شي. ملګرو تاسو وکتل چې نن په دې ټول ملک کې هر سړی پریشانه دی، که هغه هره طبقه ده. نن استادان په احتجاج مجبور دي، نن ډاکټران مجبور دي، نن هره طبقه دې خلکو وچېړله. دوی چې د آی ایم ایف او ورلډ بانک نه په اربونو روپۍ ډالر راغشتې، نو آی ایم ایف او ورلډ بانک ماله دا څه په خیرات کې نه دي راکړې. هغوی ورته وی چې ته دا کومې محکمې چې دي دا پرایویټ کا. نن د پاکستان 400 محکمې پرایویټ شوې. زما د پاکستان پیپلز پارټۍ ملګرو جیانګانو السلام علیکم. د عمران خان ورور ډېر زیات مشکور یم چې هغه دونه ښایسته جذباتي تقریر وکړ او زموږ له په سینه کې جوش پیدا کړ. ستا ډېره مهرباني عمران خان، ډېره مهرباني. نو خبره خو ټولو زما د ملګرو وکړلې، ما ته یې پکې څه پرېنښودل، خو به زه به ورته صرف زه ووایم چې مونږ مخکې هم خدمت کړی پاکستان پیپلز پارټۍ، انشاءالله بیا به هم کوو، بیا به هم کوو. مونږ نوکرۍ هم ورکړي دي، لکه څنګه چې عمران خان ورور وویل مونږ د خلکو هر قسم خدمت کړی دی او د نوکرۍ څه ده، خو زمونږ حق ته پکار دی چې دلته راشي چې مونږ یې ورکړو. مونږ اوس په داسې حکومت کې یو چې نه پکې نوکرۍ شته. پخوا به ویل مونږ به یو کور نوکرۍ ورکړو، یوه نیمه نوکري پکې نشته، یو کور خو لا ډېر لوی شوی. او هغه کومې چې دي نو د هغې څوک په روپۍ او څوک په سل او څوک په زر خرڅول کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ زه په فخر سره وایم چې الحمدلله زمونږ په وخت کې چې کله زمونږ حکومتونه نو که مونږ نرخوړی ورکړي دي، نو زه اوس هم چیلنج کوم چې څوک دې ووایي چې یاره دوی په 1 روپۍ اخیستی. زمونږ کارونه کړي دي، بجلی، سړکونه، کالجونه، سکولونه، بیا هغه کې هم څوک وایي چې یاره دا دوی یو ورکر 10 روپۍ اخیستي دي، نو هم زه ذمهوار یم. زه دا بیا په چیلنج وایم چې دا نور درته زه بلکل داسې ښکاره کومه لکه چې په موټو کې ونیسئ، غلا کوي د موټو او وینیسئ، داسې بیا درته ښکاره کړم چې دوی په پیسې هم اخلي او دوی هر څه اخلي، نوکرۍ په هغې باندې ورکوي. نو زه تاسو مایوسي نه زیاتوم ځکه چې دا د مایوسۍ خبرې دي. انشاءالله العظیم که خیر راتلونکي وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ دی او که خدای پاک ته منظوري دا ټول بچي چې ناست دي او د چا پکې نصیبوي، نو که خیر دوی ټولو له به انشاءالله نوکرۍ مونږ پاکستان پیپلز پارټۍ. بل د پاکستان پیپلز پارټۍ د ورکر عزت انشاءالله العظیم که خدای پاک ته منظوري او زه جامده یم او زه په دې ځای باندې یم او کوم هم د پاکستان پیپلز پارټۍ داسې لږ غونتې عهدې والي، نو انشاءالله د پاکستان پیپلز پارټۍ د ورکرانو عزت به انشاءالله که خدای پاک کوي نو مونږ اوچتو. که څوک د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکر نه مني یا د هغې عزت نه کوي، نو زه ما درته مخکې هم ویلي، اوس هم درته وایم زه به هغه سړی ډومانم نه ده. کېږي یم که نن 2 ساله به 4 یې بله ورځ به 6 یې، ځکه چې ټول خلک خفه شوي دي، په ځای ځای ناست دي، د پارټۍ نه چېرته تللي نه دي او زمونږ وروڼه دي، مونږ به ورپسې کخېرې ګرځو او راغونډو به او د یو دغه جنډې د لاندې پاکستان پیپلز پارټۍ جنډې د لاندې بیا کخېرې راغونډو. ستاسو ټولو ډېره شکریه چې د بابا برسیم منو. یو څو خبرې به صرف د دې علاقې په حوالې سره وکړم. د کاکا چې څنګه خبره وکړه چې یاره نن د سره کینو سبا د سره کینو، بلکل دا خبره صحیح ده. مونږ ناست یو د پاکستان پیپل پارټۍ سره،
د پاکستان پیپلز پارټۍ په نوم باندې موږ سیاست شروع کړی دی زموږ د میرولی کلي ته پوسټ وکړی شي دې ته چوټه لړکانه ویلې شوې ده په دې باندې لومړنۍ جنډه د پاکستان پیپلز پارټۍ لګېدلې ده او انشاءالله تعالی چې هغه جنډه پې موږ واپس ودروله اوس خبره دې ځای کوو چې موږ له کوم لیډر راغلی وو نو د پاکستان پیپلز پارټۍ د سیاست په نوم باندې راغلی وو د پاکستان پیپلز پارټۍ د قربانیانو په نوم باندې راغلی وو موږ د هغوی هغه خبرې د پاکستان پیپلز پارټۍ هغه قربانیانې واورېدې هغوی له مې واپس لاس ورکړو خو چې چونکې په هغوی کې داسې څه خبرې ثابتې نه شوې د پاکستان پیپلز پارټۍ د غریبو په نوم باندې چې کوم سیاست کېدو مونږ هغه حالات ولیدل ډېرو ملګري ولیدل زمونږ اوس هم داسې ډېر ملګري چې ناراضه ناستې دي څومره بیدار کړل او انشاءالله څه پاتې دي هغوی به هم زر تر زره انشاءالله تعالی چې دې پلیټفارم لا واپس راولو د امیر نواز خان په قیادت کې مونږ ته پته ولګېدله چې امیر نواز خان واقعي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سیاست کوي د غریبو سیاست کوي او انشاءالله تعالی چې دوی سره به شانه ولاړ یو نن هم ورسره ولاړ یو بیا به هم ورسره ولاړ یو او که خیر را روان وخت کې به هم ورسره ولاړ یو والسلام کردګۍ ته الیکشن نه مخکې چې دوی په ډي چوک کې کومې وعدې کړې وې چې موږ به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو 50 لاک کورونه به ورکوو خو ملګرو موږ وکتل چې دا تجاوزاتو په نوم د کراچۍ امپریس مارکیټ ته موږ موجود چې د غریبانانو کوم روزګار درېړو والا هغه ختم کړ ملګرو دوی موږ ته څه وایي موږ سره وایي روزګار نشته حکومت سره نوکرۍ نشته زه د نن نه 2000 کاله وروسته کړم ما ته وایي چې ته انډې دغه کوه ته چرګې ساته ما له میخې راکوي ما د امپل او پي ایچ ډي دې دپاره کوله چې زه به انډې خرڅوم زه به غواګانې ساتم ما باندې خو مور او پلار دې دپاره تعلیم کوو چې دی به په یو ښه سیټ باندې کښېني یو ښه ځای کې به دی دغه شي ملګرو تاسو وکتل چې نن په دې ټول ملک کې هر سړی پریشانه دی که هغه هره طبقه ده نن استادان په احتجاج مجبور دي نن ډاکټران مجبور دي نن هره طبقه دې خلکو وچېړله دوی چې د آی ایم ایف او ورلډ بانک نه په اربونو روپۍ ډالر راغشتې نو آی ایم ایف او ورلډ بانک ماله دا څه په خیرات کې نه دي راکړې هغوی ورته وی چې ته دا کومې محکمې چې دي دا پرایویټ کا نن د پاکستان 400 محکمې پرایویټ شوې نن د پی آی ای نه 3.5 کسان دا بېروزګاره شو نن ریلوې ته وګوره دغسې سټیل میل ته وګوره سټیټ لایټ ته وګوره نوجوانان بېروزګاره دي خلک خودکشي کوي ملګرو که مونږ غریبه طبقه مونږ راپانسېدو او د دې ظالم حکمران خلاف ودرېدو په یو داسې نظام کې چې ټماټر په 400 روپۍ کیلو ملاویږي د اوړو تروړو ته وګوره غوړو چینو ته وګوره او دوایانو ته وګوره دغسې چې د ملګري خبره وکړه چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی هغه نوم هم سیاسي کړ احساس پروګرام یې ورکړو دغسې نور چې د کومو جمهوري قوتونه دي که نیشنلسټان دي او که قوم پرست دي هغوی د خپو نه تړلي دي زما دوی خو د نیب په ذریعه انتقامي کاروایانې راغشتي دي ملګرو دوی ته ملمجبه په نظر نه راځي دوی ته بی آر ټي کرپشن په نظر نه راځي خو دلته کې زما د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د غریبانانو خلکو ته کور ته پیسې ولېږلې او په هغې کې ګوره دا یو خبره یاد ساتئ په هغې کې کونډې او یتیمان هغې ته دا پیسې ملاویږي او اوس دې ظالم حکومت هغه چې دی نو هغه څیزدارې تقریبا 8.5 लाख کسانو نمونه دغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لیست نه ختم کړل ګوره تاسو ګوره دا یاد ساتئ بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی دا ګوره غیر سیاسي و بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې و دې کې داسې خلک شامل وو داسې کونډې پکې شاملې وي او داسې خلک چې پاتې شوي دي چې د هغوی ګوره د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق و لکه زموږ خپل ځان به والو ما ته په علاقه کې موږ روستي دي کړي دي خلکو له خو خدای شته زموږ په علاقه کې د پیپلز پارټۍ کونډې شته د پیپلز پارټۍ یتیمانان شته چې هغوی د بېنظیر پیسې نه دي اخیستې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې نه دي اخیستې دا صرف او صرف پیپلز پارټي وه چې هغوی چې دي نو د غریبانانو لپاره یو معاشي طور باندې یو ګفت یو تحفه کور ته ولېږله چې دا خلک دا پیسې والي چې دې پې ځان نه خپل که دارو درمل وي او که دا پې ځان نه کوي بیا د هغې نه وګوره چې کله بیا زموږ بیبي شهیده شوله په 2007 کې 27 دسمبر باندې د هغې نه پس چې دی نو
بیا د پیپلز پارټۍ حکومت راغی یوسف رضا ګیلاني صاحب چې دین وزیر اعظم شو تاسو وګورئ پاکستان ایران ګیس پایپ لاین دا څومره یو بهترین پروجیکټ دی چې چېرته د پاکستان او د ایران ګیس پایپ لاین دا منصوبه چې دا مکمل کړي وي دي حکومتونو نو زموږ په دې ملک کې به نن سبا تاسو وګورئ په دې تنګي کې په چارزده کې په پېښور کې د ګیس څومره کمې دي نو که چېرته دا منصوبه سر ته رسېدلې وي او د دې پیپلز پارټۍ دا منصوبه د نورو حکومتونو راتلونکو هغه دا سر ته رسولې وي نو نن به په پاکستان کې د ګیس دا قلت نو دا څومره تکلیفونه دي زموږ میندو خویندو ته تاسو ته موږ ته غریبانانو ته نن به دا بېعزتي او دا تکلیف به نو هغه منصوبه چې دی نو دې حکومت سر ته ونه رسوله بیا تاسو ګورئ قبایلي علاقه جات چې دي چې اوس هغه ځم دا کارکردګي د چا ده دا کارکردګي صرف د نن پکې د هلکانو اکثریت دی ډاکټر صاحب خو تاسو ته په پاړۍ باندې خبره وکړه خو موږ اکثر د دې تحریک انصاف وال نه تپوس وکړو موږ ستاسو منشور څه دی دا پارټي هم څنګه جوړه کړې دا څه شی به تاسو به کوئ څه به کوئ نوي پاکستان لپاره ستاسو څه منشور دی نو هغو خوارانو سره جواب نه وي زه خاص تاسو د هلکانو ته مخاطب یم تاسو د هلکان دا واورئ دا د سپین ږیرو زده کړي او ډاکټر صاحب په پاړۍ باندې څه خبره وکړه په دنیا کې پارټۍ چې دي نو دا په شپږو حیثیتونو باندې جوړېږي په دې ټوله دنیا کې یو ته وایي نیشنلیست چې صرف د خپل قام خیر غواړي لکه اوس دلته موږ به چې خپله صوبه کې نیشنلین وایو او وایي چې صرف پښتون دی ښیي بل ته وایي کیپیټلیسټ چې هغه صرف سرمایدار غواړي چې سرمایدار دی ژوندی که نور مړه شو یو ته وایي فیوډلیسټ صرف لانډ لیډ خلک چې کم د ځمکو والی دا دي ژوندي دي او دیو دي ترقي کوي نور خلک کمړو شو خیر هېڅ خبره نه ده په څلورم نمبر باندې رځي هغه موږ چې ته مذهب پرست وایي مذهب پرست هغه وایي چې زما مذهب دی ژوندی عیسائی وایي زما مذهب دی ژوندی یهودي وایي زما دی ژوندی مسلمان وایي زما دی ژوندی یهودي وایي زما دی ژوندی که دا نور ختم شو خیر ختم دي شي هېڅ خبره نه ده په دې کې بله یو پارټي راځي چې هغې ته وایي سوشلیسټ نو د هغو څه خبره ده چې هغه منګئ هغه وایي ټول خلک دي نه خو غریب دي ترقي وکړي غریب دي ترقي وکړي نو تاسو د هلکان دا زده کوئ چې موږ د غریبو پارټي که موږ سره کم خان ناست دي نو هغه خپله خاني پرېښي که موږ سره کم نواب ناست دي هغه خپله نوابي پرېښي